صدر غړی انچارج دی ایس آی ارشد خان هغه چونکې دنه به جونم کوس کړی دي دته کنزلم کړی دي چې سیول ډیفنس پکې څه شي دا پکې لاسته وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عثمان نوم دی د سیول ډیفنس ډیویژنل وارډن ام د شب قدر. مونږ جی همیشه روټین کې چې دی دا سیول ډیفنس دا ادارې کې مونږ یو تنظیم کې کار کوو ډیوټیانې کوو. د ډي سي صاحب د اے سی صاحب د خپل ډسټریکټ افیسر جناب ناصر خان د دې په هدایاتو د چیف سیول ډیفنس په هدایاتو دلته ډیوټیانې کوو چې کله نوټیفیکیشن وشي ایمرجنسي ډیوټي داسې راشي داسې اختر د ایمرجنسي ډیوټي راشي دا مونږ کوو. نو په هغې کې نن یو واقع مخې ته راغلی چې زمونږ یو ملګری عام روټین کې د اختر دویمه ورځ دا مونږ غونډو د اختر دا دویمه ورځ کور پرېښی دی خپل بچیم پرېښي دي خپل رونه بیګانه پرېښي دي ډیوټیانو له راځو. زمونږ یو دوه لکان د منډې سیند ته ډیوټۍ له تلل باور دی. دلته د دې صدر چونکې دنې به جونم کوس کړي دي دته کنزلم کړي دي چې سیول ډیفنس پکې څه شي دا پکې لاسته وي دا جیکټو سده تما واچو دنې هر یو چیز لر کړي دي تماچې ور سره 15 ډبلې کې په پرچا کړي دا. نو زه دا الله حکام نه دا ګیله لرم د ډي سي صاحب نه ډي پی او صاحب نه چې موږ تاسو د لپاره همیشه ډیوټیانې کړي تاسو په आवाज باندې بیا یو ایس آی صاحب ستا په نوټیفیکیشن ز ډیوټي له الک لګم هغه زما د الک بیزتی کوي کنزل ورته کوي به جرأت کوزي ساده اداري بیزتی کوي. زه خپل مشرانو ته دا درخواست کوم چې زمونږ ته پوسوګه که دا سینی بیا د سیول ډیفنس اداره ختمه کې چې دا پولیسو دا یو نیم پولیس دا کم ملګری چې دا ایس آی ارشد خان یو نیم داسې راځي ډیر پکې زمونږ قدر عزت هم کوي او دا مونږ سره دا رویه ساتي. نو دا یا خو دا سیول ډیفنس ختم کې یا داسې خلکو چې دی تاسو دا دماغ چې دا واش کې دا فرش کې پوي کې چې دا سیول ډیفنس هم اداره ده دا تنظیم دی زمونږ په وینا باندې دی ډیوټیانې کوي. نو ګیله لرو په دې باندې چې د اے سی او ډي سی په وینا مونږ راشو ډیوټیانې کوو بیا زمونږ د هلکانو بېعزتۍ کېږي. نو مونږ احتجاجن دا ایس ایچ او صاحب راغلی و ایډیشنل ایس ایچ او صاحب خان محمد هغې مونږ سره خبرې اترې وشوې هغه هر یو څیز به دته اوس حواله کړي او مونږ احتجاجن دا خپلې ډیوټۍ معطل کوو هغې پورې چې کمې پورې زمونږ د مشرانو په دې خبرو باندې اکشن نه اخیستې او زمونږ د عزت تپوس نه کړی.